الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. يا ناصر يا نصير انصرنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، والفصاحة في المتكلم ملكة. فصاحت في المتكلم، یو فصاحت في المفرد هغه هم یاد شو، بل فصاحت في الكلام هغه هم یاد شو. اوس فصاحت في المتکلم شروع شو. نو فصاحت في المفرد څه چې دا مفرد به خالی د چا نه، د تنافر نه، د غرابت نه او د مخالفت قیاسی لغوي نه، د مخالفت نه، د تنافر نه، د غرابت نه او د مخالفت نه، چې د دې درې ټکو نه خالی وي، دا فصاحت فی المفرد. او فصاحت فی الکلام چې دا به خالی و د چا نه، د تنافر نه، د ضعف تالیف نه او د تعقیب. اوس ته دا مسله کوي چې فصاحت فی المتکلم څه دی. ته خو متکلمی چې ته تقریر کې، ته متکلمی چې ته درس کې، نو ماما ستا فصاحت څه دی؟ ستا فصاحت یو ملکه به تا ته اصیلی چې د خپل مقصود نه په پیته تعبیر کوی شي په لفظي فصیح سره، په لفظي فصیح سره. ځینې کله انسان له خپل مقصود څخه تعبیر نشي کولی، او علم د دې تعبیر نوم دی. علم د چا دی؟ د تعبیر نوم دی. نو د خپل مقصود نه تعبیر په ښکلي انداز سره کولی، لکه تبلیغیان حضرات چمی فرمایت دا فرمایی، وایي چې ته لاړ شي او د یو سړي سره رشته کول غواړې، نو ته به ورته ووایې چې صیب ستا دا قیمتي شړی ده، موږ د دې قیمتي شړی لایق نه یو، زمونږ دا ګډ وډ او بیکاره څادر موږ غواړو چې ستا د دې قیمتي شړی سره یو. نو هغه به دې رشتې ته په اسانه تیار شي. او که ته ورته وایي داسې ووایې چې زه راغلی یم چې ستا دا لور ماله راکه چې زما د زوی څه ملي، نو در بیا کې ده. نو تبلیغیان مثال کې وایي که وایي درکول او رشته خو څه کوي چې په ډانګو باندې به دې ووایي. نو تا د خپل مقصود نه تعبیر په ښه انداز باندې کومه. ځینې انسان یو بل انسان ته یو خبره باندې هغه پوهه کي چې ته ګوره داسې کوه او داسې مه کوه، خو داسې ښکلي انداز یې وکړي چې هغه خفګان نه وي. او ځینې انسان وړه نه وړه خبره خو داسې انداز کې چې تعبیر وکړي چې دې شي په خبره. زمونږ دې جنسۍ کې د یو محتمم نه یو مدرسه لاړه، او په دې ټکي ته لاړه چې طالب العلم تقاض شوی وویل ستا دا مو بیا دې کېدلي ما غټه دانه ویل ستا په امي باندې د عرش معلا نه راودانګم. یا الله بس رادانګلې څوک چې قصه ترې ټوله لاړه. یعنې تعبیر ټوله خبره ونیسي په څه کې ده؟ تعبیر کې ده. مقتدیانو ته ښه تعبیر کوئ چې د هغوی زړه نه خفه کېږي، طالبانو ته ښه تعبیر کوئ چې د هغوی زړه نه خفه کېږي، بچو ته ښه تعبیر کوئ چې د هغوی زړه نه ښه تعبیر. د الله پیغمبر سلم به داسې طریقې سره خبره کوله چې خبره به په چا باندې زخم نه جوړېدله. تعبیر علم کې هم دقه مسله ده چې انسان یو رنګې تعبیر وکړي، بل یو تقریر دی او یو کتاب دی دې ملا هم کتلی دی، هغه کتاب دی دې ملا هم کتلی،
او چې دې تقریر کوي دا یو لګی دی څوک پې پوهېږي نه چې دا د څه وویلي او دا بل لګی دی نو خلکو زړونو ته خبره ورنه نه باسي ولې د ده تعبیر مزیدار دی تقوا هم پکې ده او تعبیر هم سره مداسې مزیدار دی نو تعبیر کې دقه مسلې ښه بس فصاحت فی المتکلم دقې ته وایي چې تعبیر کې سړی تکړه شي په تعبیر کې ملکه جوړه شي نو دې ته ویلی کېږي ملکه یعنې یو پیره سړی ښه تعبیر وکړي نو دا متکلمي فصیح دی نه دی هسې د ړندو غرګې و بس سمې له څه شو مولي صاحب لاړې پوه شولې په خبره باندې لکه هغه امتحان له کسان راغلي وه لکه ویلې حروف علت څو دي هغه طالب له نه ورتله دې بل ملګري ته په دې خپې باندې چک لګولی وای ټیک دي ویلي طالبه امتحان یې پکې څه شو نو دا خو د ړندو غرګې وسې ویل غړاوه نو دقه مسله ده تعبیر عن المقصود بلفظ فصیح دا فصاحت بالمتکلم دی الله پاک په دې کې موږ او تاسو ته دا اقتدار دغه کې راکړي دا ډېر زبردست دا په هر ځای کې بې په کار څه کېږي مولي صاحب راځي په داسې انداز خبره چې خبره کې وزن وي هلکه د پلانکي په خبره کې وزن دی وزن څه معنا ده یعنې ملکه حاصله ده د خبرو د ځینې چا د خبرو ملکه حاصله او د چا د خبرو ملکه حاصله نه وي والفصاحة في المتكلم ملكة دا ملكة دا متن څه ولګوه یقتدر بها چې د قدرت حاصلی په سبب د دې ملکې سره په څه شي باندې مقتدر وي علی التعبیر په تعبیر کولو عن المقصود د مقصود نه بلفظ فصیح په لفظ فصیح سره دې د خپل مقصود نه په یو فصیح لفظ سره تعبیر وکړي مخاطب ور باندې پیږي او د ځینې سړي مطلب بار بار تپوس کې څه دي ویل پوی نشو څه دي ویل پوی نشو دا دکې فصاحت نشته دی موږ او تاسو فصاحت دې ته وایي چې دا خبره داسې واضحه څوک کوي دا فصاحت نه دی فصاحت دقې ته وایي چې تعبیر په خوټو په تتې وکړي په چا باندې ثقل نه پرېوځي امیم ور باندې پوهېږي ملا ور باندې پوهېږي اسان دی له دې سره خبره راځه ملکه څه ته وایي وهي کیفیت راسخة دا یو صفت دی او یو کیفیت دی مضبوط په نفس کې په دې نفس کې دی ها یو مضبوط دغه دی په چا کې ونیسم په دې نفس کې مضبوط کیفیت راسخه په نفس کې راسخ معنی دا چې مضبوط دی دلته دی زایله کېږي نه زایله کېږي چې یو خو داسې یو شیز دی چې تا یو ګولۍ خوړلې ده او هغې تا کې یو کیفیت پیدا کړی چې اوس مناظره کې نو تا باندې پرېشر نه راځي دې کې خپلې ګولۍ هم شته که مناظرې وله کله تلئ نو رابطه نیسې زه به ته درښیم ښه داسې ګولۍ دي چې دې وخوړې تا باندې بیا پرېشر نه راځي کیفیت به دې څه ویلی شي برابر غږی چې په مناظره کې د پرېشر نه نو ستا ګټلې ده نو دا خو د ګولۍ دا کیفیت پیدا کړو دا کیفیت نه دی دا کیفیت دی خو راسختون نه دی راسختون دي ته چې ستا په دې بدن کې بس پروت دی همیش دپاره پروت دی راسختون کې په نفس کیفیت څه ته وایي تفتازاني خبره نه پرېږدي دا یې سمه راچخني کیفیت څه ته وایي وی کیفیت عرضون دا یو غرض دی جوهر نه دی چې موقوف نه دی تعقل پیژانګلو دو په تعقل د غیر باندې ځینې داسې شیزي چې ته دا پیژنې نو هله به یې پیژنې چې ته دا پیژنې د دې د وجې به ته دا وپیژنې ګینې نه پیژنې نه دا یو داسې شیز دی چې د دې تعقل دا موقوف نه دی په تعقل د چا باندې د غیر باندې او دا تقاضا نه کوي القسمته د تقسیم ولا قسمته او نه د لا تقسیم دا تقاضا نه کوي چې تقسیم قبله‌ای که نه قبله‌ای ځینې شي خو تقسیم قبله‌ای او ځینې چې تقسیم نه قبله‌ای لکه تاسو ویلي نقطه دا تقسیم نه قبله‌ای او خط دا تقسیم قبله‌ای یادېږي دا خبرې که نه داسې کر خطا راکړه دا تقسیم قبله‌ای په منځ یې نیمه که او داسې نقطه وکړه نو دا تقسیم
نقطه وای دي ته چې دا به تقسیم قبلې دا تقسیم نه قبلې ها او تقسیم کې به ډېر خبرې به چې تقسیم خلقي دی او تقسیم فلان دی خدا سي عوامي سطح باندې دوه قسمه تقسیم دی دا خو ته معلوم دی کنه یو خدایي تقسیم دی او یو پیغمبري تقسیم دی یو ځای کې روټۍ کسان ناست چې موږ هم پکې وو هلکه ویلې دا غوښه وه که چرګ ویل دا ته تقسیم کړه هغه ورته وویلې کوم تقسیم درته وکړم خدایي وکړم که پیغمبري وکړم هغه ډله کې یو کس وویلې چې یاره خدایي تقسیم وکړه یو لی لوږه ورکړه بل لی لوږ سانګاړی ورکړه بل لی داسې درمیانه غونته کې چاله لږه او چاله ډېره چاله لږه بیا چې بله ورځ پروګرام جوړ شو ویلې پیغمبري تقسیم وکړه نو هر چاله یو شانته وایي بیا یې تپوس دا څنګه کوي ویل الله تقسیم خو دا دی چې څوک یې پیړ پیدا کړي څوک نري څوک سپین څوک تور څوک مالدار څوک غریبان چاله یې ډېر ورکړي چاله لږ ورکړي او پیغمبري تقسیم دا دی چې الناس سواسیة كأسنان المشط دا خلک داسې برابر دي لکه د ګمنځې دا غاښونه چې یو بل سره څنګه دي مناسب برابر دي نو که چا ته چې تقسیم وکړ نو پیغمبري تقسیم یې شته ته وکړم که خدایي درته څه کړمه دا تقاضا نه کوي د قسمتو او د لا قسمتو پی محل په خپل محل کې اقتضاء اولي سره یعنې هغه اولا او بالذات چې کوم شی تقاضا کوي دا هغه تقاضا په دې کې نشته بیا چې ته چیړي او پکې راوباسي نو بیا خو به تقاضا پکې وي او په اول سر کې دې کې تقاضا د قسمت او د لا قسمتو دا پکې نه نشته دی لکه د چرګ یو پتون دی نو دا چې دی شی به لا یقتضي القسمة ولا قسمة في محل اقتضاء او بیا چې ته وایې چې موږ ته تقسیم کړو نو په حال تقسیموو یو قجوره یو کس خوري تقسیموه نو دا رشید احمدي ګنګوهي رحمت الله علیه ته یوه قجوره راغلې دا د مدینې منورې دی تاسو څو کسان یاست 450 یو طالب لی ورکړ دا 450 ضایع کوي هر یو لی ورکړ د مدینې منورې قجوره یو طالب ویل دا یو قجوره دومره ځای کې اصله خو یو کس لی ورکړ چې ویل دې نه به څه پاتې شي چې دا 450 ځای ښه د مدینې قجوره او ته دا به څه پاتې شي سبق وایه خو ما له مخې له رانه شي د مرګه پورې تاریخ ګوايه چې هغه طالب سره بیا رشید احمدي ګنګوهي صاحب نه دی کړی عشق رسول دی ته او په خرجن ووتو په قید اول سره اعراض نسبیه ولې اعراض نسبیه د دې تعقل موقوف دی په تعقل د غیر باندې ته پلارې واده دې نه دی کړی ها پلار نه مزه د بچی ستاسو کې چا واده کړی چې ساده استاد دا دیو ولې پلار دی پلاراتي من له الابن چې زوی وي ابن چاته وي من له الاب چې اب وي نو د او د دې اب تعقل موقوف دی په تعقل د غیر چې دا اب دی نو ته به وایې چې نه دغه زوی دی دا زوی دی نو هغه پلار نو په فزي دی نه چا زوی دا چې وته اعراض نسبیه لکه اضافت فعل شو انفعال شو ونحو ذلك اضافت خدا کې توجید اعمال ته ویلي فعل دي ته چې په بل کې اثر وکړي فعل دي ته چې په بل کې لکه اراد راواغ چې شری په پرې کو لرګي دا فعل دی او انفعال دي ته چې د بل نه اثر قبول کی نو دی اری فعل وکړو دی لرګي کې انفعال راغی نو فعل دا همیشه د پاره دا د ښه انسان دغه د خویوي انفعال د بل نه اثر قبلول دا دونه خفي نه دی دا کمزور دی ونحو ذلك فعل انفعال معلوم کو دا د نحویانو صرفیانو فعل نه دی ها دا د دې حکماو فعل دی حکما فعل څه ته وي په بل کې اثر انفعال څه ته ویل کېږي د بل نه اثر چې دومره پته راته لیکي ونحو ذلك وبقولنا او احتراز کو زمون په دې قول سره چې لا يقتضي القسمه دا تقاضا د قسمت نه کوي الکمیات د کمیات نه لغو کو کم وغیرہ کم څومره دی دومره دی او دا پکې نشي وبقولنا الله قسمه په دې سره احتراز کو د نقطې او د وحدت نه
چې وحدت خو تقاضا د لا قسمت کوي او دا تقاضا د لا قسمت هم کوي. کمیات تقاضا د قسمت کوي هغه هم ویستو او نقطه تقاضا د لا قسمت کوي هغه هم ویستو چې دا ملکه کیفیت داسې یو شیز دی چې نه تقاضا د قسمت کوي او نه تقاضا د لا قسمت کوي. تقاضا د قسمت هم نه کوي په شان ته د کمیاتو، تقاضا د لا قسمت هم نه کوي په شان ته د نقطې. وقولنا اوليا دا یول چې داخل شي په دې کې مثل لکه علم په معلومات باندې ستا علم راشي په معلوماتو چې مقتضی دي دپاره د قسمتو یا د لا قسمتو. ستا علم په کمیاتو راغلی نو تا ته پته لګي چې دا کمیت څه دي مقتضی دي د قسمت. ستا علم په نقطه راغلی نقطه دې وپېژندله نو پته ولګېدله چې دا تقاضا د چا کوي ونشي د لا قسمتو. هلکه دغه ځای کې ملا شرشم ولاړ دی ودرېدو او په دې جنازه کې په یو خرش په ناشنا تقریر یې وکړو. داسې تقریر خو لکه ده چاته مخکې زمانه کې کړی نه دی او موږ دوباره بیا راوستو چې ته جمعې مونږ ته راشه نو هغې کې هم تقریر مزېدار ونه کړو. او دا یو ورځ باندې چاته د چا تقریر اورېدلی په څه چل یې کړو ښایسته تقریر یې وکړو نو د ده ملکه شته نو دی اوس فصاحت بالمتکلم دته نه دی حاصل. ولې یو پیرا سره چې څوک ښه تعبیر وکړي نو دی مولوي صاحب فصیح نه دی تر کومه پورې چې دا د ده ملکه جوړه شوې نه وي. دا کار دا کیفیت په ده کې نه راسخ ګرځېدلی نه نو دا نه دی. فقوله نو دا قول چې ملکة اشعار دا خبر ورکول لی چې بانه بېشکه دا متکلم لو عبره که چېرته دې تعبیر وکړي د مقصود نه په لفظ فصیح باندې نو لا یسمى فصیحا دا نه مسما کېږي فصیح بالاصطلاح په اصطلاح د اهل معنی کې تر څو پورې چې نه وي ذالکه دا کیفیت راسخو فیه په ده کې چې راسخ شي دا په ده کې هر ځای کې دی بې ښه تعبیر کوي شي نو دته ویلی کېږي مطلب پوه شو فکر دی نه نو په نرمه باندې به لکه خلک کوي. زما مشهور تبلیغي دی چې سبق له راوتی یم د تبلیغ د برکته راوتی یم ښه نو هغه به کله په دې بیان کې ویلي د دې عالمانو او د مقررینو د دې فکر په ځان کې راوستل نه دي او نه په بل کې راوستل دي. نو چې یو خبره وکړي نو بیا بله بیا دوباره هغه خبره نه کوي. مونږ په ځان کې راوستل مقصد دی نو مونږ ځکه دا خبره بار بار کوو. شپږ نمبر یې بار بار بیانوي زه به ورته کېناستم او ته به مې خندل ما داسې مه وایي چې د عالمانو په ځان کې مقصد نه دی نو راوستل مقصد نه کوي خبره بار بار نه کوي او موږ راوستل مقصد یې ځکه داسې وایي چې هغې له ورځي هر قسمه بیانونه کوی شي. موږ او تاسو خو له دې شپږو نمبرو نه بار ته وتلی نه شو موږ ځکه دا ښه وایي یعنې ما ورته وویل ځئ تاسو یا ځان کې راوستی او یا یې نه راوستئ دا ته پرېږئ خو زه تاسو ته جمعې بیانونه ته یو دوه درې حواله کوم او چې زه ته کومه موضوع یادوم تاسو پرې تقریر وکړئ ځکه خبره پوه شولې زه درته کومه موضوع یادوم تاسو په هغې باندې تقریر وکړئ نو معلوم ور داسې خبره مه کوئ دا حقه نه ده داسې وکړئ دا شدید قول دی پوه شوې ښه نو په مسله باندې پوه شي دقې ته مقرر دې ته ویلی کېږي چې لکه هغه ته ټول هر څه په یادو باندې څنګه ونیسي چې هغه هره موضوع باندې دغه کوی شي صحیح بیان کړي بلفظ فصیح نو راځه وقوله دا قول یقتدر بها چې دی به قدرت لري په سبب د دې ملکي سره په څه باندې به قدرت لري علی التعبیري په تعبیر کولو باندې عن المقصود د خپل مقصود نه په لفظ فصیح دون ان یقول یعبر داسې ونه ویلی چې یعبر دی به تعبیر کوي د مقصود نه یعبر ولې کله ناکله به یو انسان هغه د خپل مقصود نه تعبیر په فصیح لفظ سره کوي لګی دی پنځه لفظه یې وکړو خو دلته ملکه جوړه نه ده دته موږ فصیح نه وایو دته موږ فصیح تر کومه پورې چې ده کې دا ملکه نه وي
ولې دې مولي صاحب چې دی 15 ځایه تقریرونه وکړه 15 ځایه په لفظ فصیح سره تعبیر وکړو فکر دی دی خو ملکه لري ملکې نه لري ابراهیم مولي صاحب چې دی چپ چاپ ناستی دی په یو ځای کې هم تقریر ونه کړو خو ملکه لري دته موږ فصیح وایو زموږ کار د ملکې سره دی یو سړی ملکه لري موږ ورته فصیح وایو هغه تعبیر کړی دی که نه دی کړی او یو سړی دی هغه تعبیرونه وکړل په لفظ فصیح سره خو ولې ملکه لري نه نو موږ ورته فصیح نه وایو خو هلکه مولي صاحب یو 15 سبقونه دي ته ښایستې زده کړه داسې شرنګېدلي او بیا په چې کوم دی ریکارډینګ وکړه د ځان نه او هغه سبقونه داسې په تحقیق سره ووایه او نیټ یې ورکړه نو ولې تاسو به خلک را روان شي لکه موږ څه مدرس شبل وایي موږ څه مدرس شبل وایي ته بیا مدرس جوړېدلی شي تا خو 15 درسونه کړي بېشکه خو 15 درسونه دي کړي داسې دي کړي دي په شرنګ کې دي کړي دي په کې چې بیا کتاب ته کښېنولي بیا ویلی شي نه او ابراهیم مولي صاحب یو درس هم نه دی کړی په یاره دې د درس ملکه جوړه ده که دی یې بوتلو نو بیا به څه خبره کامیابه به راځه اوس نو دون ان یقول یعبر داسې ویل چې یقتدر بها على التعبیر یقتدرو یې ویلی دی یعبرو یې نه دی ویلی خبرداری ورکړی دی چې بانه یسمى فصیحا دا مسما کېږي په فصیح سره اذا وجده کله چې وموندلی شي فيه په دې کې تلک الملکة دغه ملکه برابر خبره ده که موجود شوی دی تعبیر او لم یوجد او که دا تعبیر نه دی موجود شوی چپ چاپ ناستی دی خو ملکه لري نو دی فصیح دی او که چغېږي تعبیر په لفظ فصیح سره کوي خو ولې په ملکه سره یې نه کوي بدون د ملکې نه لګېدی لا نه ده قوله بلفظ فصیح بکلمة فصیحة ونه ویلې بلفظ فصیح ول دا ولې لکه دا لفظ ټکی عام دی کلمتون تم شاملېږي او کلامون تم شاملېږي مفرد او مرکب دواړو ته څه کېږي لیعم لپاره دی چې عام شي مفرد ته دا لفظ فصیح والمرکب و مرکب ته هر چې مرکب دی دا خو ظاهر دی هر چې مفرد دی نو مفرد کې څنګه متکلم فصاحت لري په کما تقول عند التعداد لکه کله چې ته په تعداد کې ځینې مقرر په تعداد کې لګېږي که نه که کرسۍ ده که ډیګرۍ ده که پلان دی که پلان دی که پلان دی که پلان دی دا ټول څه هلکه که وزیر اعظم دی او که صدر دی که گورنر دی که پولیټیکل دی که تحصیلدار دی او که تھانهدار دی پیش په خبره باندې ورپسې نور شي هر یو شی چې دی خو د الله دین ته محتاج دی الله دین ته محتاج نو ګوره یو ټکی وویل خو په دام فصاحت نو دا فصاحت د مرکب تم شامل شو او د مفرد ته هم شامل شو دار غلام جاریه صوب بساط بستری ته وي الى غیر ذلك والبلاغة في الكلام ذهن متصاد چې به مې ها اول ورځ ذکر زبس صلى الله تعالى على خير خلقه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار دا په ملګرو تفصیل تقسيمي ما تختلف